الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس عزتمند و مشران و کشران اللہ رب العزت لوی احسان دے کہ چاہتا اللہ رب العزت ایمان نرست قرآن نصیب کی اور قرآن مجید استاد نصیب کی جدید مثال دا سے دے لکه یو سړی باغ وکړو خیسته قیمتي ونه وکړله او بیا ورته ټیم په ټیم اوبه هم میلاویږي او ټیم په ټیم ورته سره هم میلاویږي نو هغه ونه چې کمدنو حفاظت کې وي او هغه ونه وچیږي هم نه او هغه میوې هم ښکلې ورکوي که چېرته کې یو سړی ونه وکړي او هغې ونې ته اوبه نه اچوي او هغې ونې ته سره نه اچوي د هغې ونې خیال نه ساتي چې د هغې نه سیوایي څانګې کټ کړي دارنګې د غل غدو نه او د چرګ نه چیلینا بسکورینا بیزینا داغینا بچکینا نو داونا با باغ نشی داو بارو نکی او الٹا کیدیشی چی داونا بخبر سر اخری ایمان چی دے ایمان نو دا یواز دا ندی چی سڑے صرف وی ما ایمان راوڑو او زه ایمان لرم دا ایمان لرل دا یو بوټه نالول دي دا چې کمدنه یو بوټه او باغ د نال کو دا قرآن مجید ویل چې د عالمانو په مجلس کې مونږ کینو چې هغه مونږ ته درس کې او مونږ ورته کینو دا یو آیات چې دی نو دا ایمان ته وباړول دي دا یو آیات چې دی نو دا د ایمان ساتنه ده دا یو آیات چې دی نو دا ایمان ته سر اچول دي نو په دې سره دا ایمان چې دی نو کلک شي او په دې سره دا ایمان میوهدار شي او په دې سره هغه میوې د خوراک شي اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها بیا چې څه وخت کې د الله حکم مخې له راځي ټک دی ورته تیاري چې څه وخت کې مخې له داسې عمل راځي چې په هغې ایمان خرابېږي ټک دی چې کمدنو هغې نه ځان بچ کړي دقا ایمان دا ایمان شو نو خپل ایمانونه
دا چې کمدنو په قرآن اوبه کول غواړي نو ما ډېر بختور دی هغه بنده چې هغه ته داسې موقع میلاو شي. موږ او تاسو د تبلیغیانو وروڼو نه کارګزارو کې اورو چې په سند کې او په پنجاب کې داسې جوماتونه دي چې تبلیغیان وروڼه لاړ شي نو جارو یې کي او کولاوي د هغې د صفا کولو او په هغې کې د مونځ د کولو څوک نه میلاوېږي. دا د الله رب العزت احسان دی. موږ او تاسو له عالمان راکړي دي هغوی موږ او تاسو ته د قرآن درسونه کوي. دا به یو سړی نه وي چې دا قرآن مجید چې دی نو دا د ماشومانو کتاب دی او ماشومان به زده کوي او ځوانان به وایي چې دا د بوډاګانو کتاب دی ځکه په فیسبوک نه پوهېږي په واټساپ نه پوهېږي نو دی به نور څه کوي خو جوړ چې په محمد استادي درس کې نو کښېني دی ورته او موږ به ځوانان چې نه بهر تښتو. قرآن مجید د نارینهو دی د زنانو دی د هلکانو دی د ماشومانو دی د بوډاګانو دی. سلمان رضی الله تعالی عنہ سلمان فارسی دا یو کالو په عمر کې عالمان وی مسلمان شوی دی او پس د هغې نه اویا کاله بیا په اسلام کې هم تېر کړي دي. وایي اوږد عمر والا صحابي دی تقریبا 20 کاله عمر دی او هغه سلمان فارسی نبی علیہ السلام سره ټول ټال یا 9 کاله یا 8 کاله تېر کړي دي کم او نبی علیہ السلام د هغه باره کې وایي یو صحابي سره په یو خبره مسله راغله نو نبی علیہ السلام ورته وایي سلمان ستانه په قرآن او په دین ښه پوهېږي. دا ولې محنت یې کړو دا یو کالو په عمر کې به د نبي علیہ السلام درس ته ناستو. وروڼو چې موږ او تاسو درس ته کینو چې قرآن بیانېږي او موږ ورته کینو نو زموږ او ستاسو د ایمان آبیاري به کېږي. ډېر به دا وشي چې موږ به وایو چې موږ په ټکې معنه زده نه کړه نو بس دا نه شو نو دا نه شو ته په دې وس پړې چې ته به کښېنې نو چې کومه خبره دې زده کړه دقه دله ډېره وه چې د کوم دې په وس کې وه. لکه اوس زه وامه مخکې مفتي صاحب الله دې عمر او صحت کې برکت واچوي د قرآن او د حدیث ښکلې ښکلې خبرې وکړې ده چې کومې عربی ټکي ویلي نو هغه خو تاسو ته نه دي یاده خو داسې یو تپوس کومه چې ده کومې پښتو خبرې کولې نو تاسو پرې پوهېدئ که نه صحیح ده که نه جی بیا هغه ووایي چې د آخري صورتونو د قرآن مجید کې د الله د یووالي مسله بیانوي. اوس زه وایم چې په صورت اخلاص کې موږ ته د الله د یووالي مسله ښیي نو په دې ته نه پوهېږي څوک په دې خپله ژبه هم نه پوهېږي. زه ته په دې پوه نه شوې چې د قل دا معنه ده د هو دا معنه ده د الله احد دا معنه ده. اول خو د خدای موږ له توفیق راکړي نو ولې به پرې پوهېږو نه چې زده کوو نو خدای به هم څه کړي پوهه کړي. خو که پوهه نه شو نو چې کومه پښتو استاد وایي چې دې آیات کې دا دي چې د حرامو نه ځان بچ کړي نو په دې پوه نه شو. په دې آیات کې دا دي چې د مونځ پابندي وکړي نو په دې پوه نه شو. نو موږ په قرآن مجید په خپل وس مطابق پوه شو. الله رب العزت فرمایي انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها د باران الله رب العزت د باران ورئی نو په تانګو کې او په کندو کې د هغې مناسب اوبه راځي. غټه کنده کې ډېرې اوبه راشي وړه کنده کې لږې اوبه راشي او په لښتي کې د هغې عمره راشي. بس چې د چا څومره وس دی نو هغه اوبه برداشت کړي نو دقه شانتې دا قرآن کریم د باره نه ورېږي. عالمان من باندې راوري دا الله رب العزت دا رحمت الله رضا سي عالمان نور ډېر کې چې داسې کمدنو دا رحمتونه په موږ راورېږي. وروڼو هسې چې رحمت راورېږي او سړی دې نه بل طرف ته ځي که نه نو خوند کوي صحیح ده که نه خوند نه کوي که نه کوي. وروڼو قرآن مجید کې قرآن مجید ته رحمت ویلي
زه نه وایم دا زه دا وایم چې قرآن مجید کې قرآن ته څه ویلي دي رحمت آیاتونه دي ښه صفا صفا چې وهدى ورحمة للمؤمنین قرآن کریم د مؤمنانو دپاره رحمت دی صحیح ده که نه نو دا د قرآن آیاتونه چې ویل کېږي نو دا څه ویل کېږي رحمت دا چې راورېږي نو څه راورېږي رحمت راورېږي وروڼو چې موږ دا خپل غوږونه ورته کولاو کړو صحیح ده که نه او دا سترګې دې ټکو ته متوجه کړو چې د قرآن مجید دې ټکو ته ګورو او که کله د ویلو ضرورت راشي نو هغه ټکي وایو نو زړه ته دا درې لارې دي ښه زړه ته څو لارې دي درې یوه لار د خولې ده او بله لار د غوږونو ده او بله لار د سترګو ده سړی چې څه وویني نو زړه ته لاړ شي چې څه واوري نو زړه ته لاړ شي او چې څه ووایي نو زړه ته څه شي لاړ شي نو هسې ته ووایه چې موږ دې رحمت ته ګورو او دې رحمت ته هم غوږ ایښی دی او دې رحمت ته چې کوم دی نو په خوله باندې وایو نو زمونږ دې زړه ته به رحمت شي که زحمت به ځي زمونږ په دې زړونو کې به څه جمع کېږي رحمت به جمع کېږي وروڼو او چې موږ داسې درس شروع دی او موږ هغې ته ناست یو نو دا آیاتونه چې راورېږي نو څه راورېږي رحمت وای توبه خدای توبه څه راورېږي رحمت فضائل اعمال کې حدیث دی تقریبا اکثر موږ په تعلیم کې وایو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي مجتمع قوم فی بیت من بیوت الله یتلون کتاب الله ویتدارسونه الا نزلت علیهم السکینة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده یار الله رب العزت دا درسونه بخپل دربار کې قبول او منظور کی کنه آمین په دې یو حدیث کې د درسونه یو درې اجرونه ویلي دي کنه چې په خدای یقینو کا خو بس اصل وجه دا ده کنه چې موږ د دنیا په دندو کې زمونږ نه آخرت تیر شوی دی مین مسله ده کنه اسی یو سړی دی کنه داسې تللی دی هوټل ته بازار ته لړ سوی و سړی دی هوټل کې شپه ده او دا زوی دی چې نه ګډوډ شو څه شو ګډوډ شو هوټل کې شپه ناڅاپی کې زوی چې کتو نو نشته زوی ګډوډ شو دی او تر کله یو بله ګرځي کله بل بله ګرځي کله یو بله کله بل بله یو سړی او سره کلیوال میلاو شو لکه زوی خو دې کور ته رارسېدلی و دی به خوشحاله کې خفه وی خوشحاله لکه به زه ټیک ته جدا دی نه لږ شنو لږ زړه کې څه خفه و خو دی به مطمئن خوشحالې چې چېرته تللی دی وروڼو خفه کېږو به نه زمونږ کور دنیا نه ده زمونږ کور څه شی دی آخرت دی کور څه شی دی فرض که الله دې د هېڅ چا په اولاد او په مور او پلار تکلیف نه راولي خو مرګ کورونو شته که نه مرو به که نه فرض که ستاسو مثال نه وامه زما یو بچی دی هغه مړ شو تاسو به وایي چې زمونږ بچي مړی که نه زما یو بچی دی هغه مړ شو نو موږ څومره پریشانه یو یاره مړه زوی مې لاړه بس دا دومره پریشانه چې زما دا یقین دی چې زما کور آخرت دی او زما دا بچی ما ته تللی دی مخکې جنت کې انتظار کوي زه به خفه شم د دنیا مثال خو د سړی دی دا هوټل دی یو لږ ورځو له راغلی او روان یو موږ چې زموږ دا یقین شي چې دا عمل هلته لاړ دا پیسې هلته څه شوې لاړلې دا بچی هلته لاړ دا پلار مې هلته لاړ هلته به یو ځای بیا ناست یو ګپ شپ پکې خیر انشاءالله لګو سرود به بې خراب زما په خبرو پوهېږي جی دا موږ باندې دا نیک عملونه لږ خمیږي غونډه کې نن سبا یا به زه خپله خبره کوم موږ ډېر کمزوری یو خو لکه هسې داسې کمزوري شوي غونډه یو دا مونځ را باندې لږ غونډه کې څه شي
وغمیږي یاره استاد چې دومره اوږد سبق پکې شروع کړو په خدای یقین وکړئ او که درس چېرته کې معمولي غونډه کې اوږد شه داسې د 20 منټو نه 25 سلړه وایي او خدایا حافظ محمد لګیا وم که فیسبوک ته ناست یو ګوته راکاږه ولکه پوهه په ځان نه شو مړه 2 ګنټې بیا تللی وې یاره دولس نیمې وې چې بېګاونده شوم یاره په فیسبوک باندې ډوبوره ته لیو بچیه په فیسبوک نه پوهېدې او د قرآن مجید د درس غاړې ته چې ناست نو کله یو ډډه باندې وړې کله بله ډډه ویله 25 منټ یار داسې یو په قسم دی 25 منټ دا نیک عمل په موږ باندې بوج کېږي غونده دا ولې دا ځکه چې د آخرت موږ لږ غونده کې لکه دومره هم کړی چې خدای لکه هسې صرف کافر نه شو لکه دومره غونده یې منو چې صرف څه نه شو کافر نه شو ګینې نو زموږ په مذهو کې خفه کېږو به نه زه اول د ځان خبره کوم بیا د بل خبره کوم زموږ په مذهو کې تیاری دنیا نه وي که تیاری آخرت نه وي توبه داسې کله کله داسې وایم چې زموږ دا مونځ هم دنیا ده لکه په دنیا خو مسې څه ده دنیا ده خو دا مونځ نه دی دا چې که مونځ کوو نو دې کې هم چې کمونه زموږ تېر ته سوچي چې څومره وشو که هغه تېر کار په 2 رکعاتو کې پوره شي نو په راروانو 2 رکعاتو کې د راروان سوچ کوو هغه څنګه ده ښه دنیا ده او بله خبره پکې دا ده چې اکثر دې لکه ومړه وو چې 15 وخته مونځ کوي د سړي رزق پراخوي پوهېږئ که نه اثار چې صورت یاسین ووایي که نه ټول کارونه ورې شروع کې خبر راغلی لکه دا دین هم موږ لږ د څه دپاره کوو سم خود غرض رانه جوړ شوي دي په خدای یقین وکړه لکه موږ سره چې څه فکر دی د دنیا دی الله دې موږ ټولو له صحیح توبې توفیق راکړي خو صحیح توبه دا هم ډېر ګران کار دی ډېر ګران کار دی ځکه چې زموږ د دې توبې نه خدای شته توبه پکار ده موږ چې توبه وباسو اول موږ د ګناه نه وباسو د ګناه نه موږ توبه نه وباسو د ګناه نه موږ کله توبه وباسو چې کله هم پې خدای ونیسي زما په خبره پوهېږئ که نه چې کله هم په خدای څه کي ونیسي یا هم پیسې ګیرې شي یا هم اکسیډنټ وشي یا راباندې تبه راشي یا هم ګاډی راواوړي څه چل را سره وشي بیا وایي یاره اوس په خپلو عملونو کې کړېږو نو ټیک شوه دقه ټایم توبه وباسو خو د ګناه نه نه دا موږ په هغه تاوان ستومانه یو په دې نه یو ستومانه چې زموږ نه څوک ناراضه شوی دی الله ناراضه شوی دی زما دا خبرې لږې تاخیر غونډه کېدي خو زه اول ځان ته کوم خیر دی که چا باندې لږې دا غونډه کې لګي بس ما ته یې راولي کوټه مال له مالي کي ډېر مزیدار دي دا موږ ګورئ په ګناه نه خفه کېږو د ګناه خفګان دا دی چې سړی ګوټ کې کښېني او د ده زړه خري ونیوي او دی وایي زما نه زما مولا خفه دی زما نه زما الله ناراضه دی قسم نه د دې توب اوښکو دومره قیمت دی چې دا سالمه دنیا نشي برابرولی سالمه دنیا نشي برابرولی خو موږ که نیک اعمال کوو مې خودغرضۍ نه کوو که توبه وباسو موږ خودغرضه یو صرف موږ سره فکر د څه شي دی د دنیا دی نو دا موږ آخرت منو دا څنګه منل دي مړه دا خو آخرت منل نه شو آخرت منل دا دی چې سړي سره غم د چا وي د آخرت وي موږ سره نن هر سړي سره دا غم دی چې زوی به مې کامیاب شي که کامیاب به نه شي تعلیم به وکړي که تعلیم به ونه کړي او بیا په اوچتو ډیګرو پاس شي چې څه به ترې جوړ شي که څه به ترې جوړ نه شي او ما اپلای کړی ده نو چې زما هغه کار به وشي که به ونه شي سهار او ماښام دا سر کوپه که موږ ځان له دا موږ نیولی دی دا موږ سره د آخرت فکر دی دومره فکر په ورځ او په شپه کې چېرته ووایي موږ آخرت له کړی دی دا موږ یو سوچ کړی دی چې دا زه کوم مونځ کوم نو دا زه چا له کومه آخرت له کوم دی به ما ته په آخرت کې پیش کېږي که موږ ته دا سوچ وکړو دا موږ چې کوم مونځ کوو خدای شته دا به بیا نه کوو که دا سوچ موږ وکړو چې دا مونځ به ما ته په آخرت کې پیش کېږي
زما موږ خو توبه خدای توبه یا الله زما لري په توبو توبه سما سي مردار شی دی نو مردار پیژنې مردار څه ته وایي چې صاحب کې نه کنه ها سبا کې نه وي زمونږ موږ کې ساشتا نه نه چې سړی د سبحانك الله اکبر کی او السلام علیکم ورحمت الله وي او دې اډو په دې پوه نشي چې زه چاته ولاړم او چاته مې سر کته کو چاته مې بره کو ته دې موږ کې روح مانی دې موږ کې روح شته نه نو ته مردار خدای ته پیش کړې زما په دې خبرو باندې کوي جی دا موږ ولې موږ سره د آخرت فکر نشته خم د آخرت موږ سره نشته د دې وجنه مونږ چې کمنو نه زنو عملونه دا په مونږ باندې درانه لګي بیا کوم سره دا فکر وي او دا خم وي چې رز را روانه نه او اصل کور می هغه اصل ځای می چې کمنو هغه دی په خدای کدا مونږ چې ځنې کوم کارونه کوو کدا مونږ کړی او دا چې مونږ کوم غفلت کوو او د جمعات نه تخطو در شروع شي او یو څو باباګان پاتې شي یو څو ماشومان نور ټول لکانو تختی د نننۍ زمانې لکان زه حیران یم چې دا کومې بلاګانې دي په خدای یقین وکړه موږ هم دا دوره موږ هم څه بوډاګان نه یو خو دا موږ هم د سکول اومه اتمه لسمه دې ته موږ هم تللي په خدای دې سره موږ ترجمې هم کولې دې سره ما 2 درجې 3 درجې په کلي کې سبق هم ویلی دی کرکټ مې هم کړی دی زمینداري مې هم خپلې کړی دی زمینداران او اوسري نه پلار سر ټکوي واښه نه راوړي د اوسري نه مور سر ټکوي داسې شی دی ماښام ناوخته کور ته راځي مور غریبې دا سر نیولی دی په یا لږ پسه چل شوی او لږ پسه چل شوی ناوخته راځي پلار دې سر ټکوي مور دې سر ټکوي خور دې سر ټکوي جومات کې نه کیني دا څه شی دی په دا چې څنګه لکان دي لا حیران بشي نه قرآن شته نه پیغمبر شته نه آخرت شته مونږ چې بالک اب داسې سیروزې له بلا لکان به تیار شو سیروزې له بلا شي مونږ به اکثره میر صاحب د خدای وبخښي زمونږ د کلي د الحلیم امیر صاحب ټولو به پېژانده الله دې وبخښي هغه به یې سیروزه کې 35-40 کسان به هغه سره تیار وو مونږ کلکان به سره سیروزه کې تلل اوس بوډاګان به سیروزه کې دي هلکان سیروزې کې هم نه دي عجیبه څیزونه دي تعلیم کې نه کینی درس کې نه کینی بیان کې نه کینی چې دا څه دي تش په فیسبوک پوهېږي بس تش په فیسبوک پوهېږي والله ورونو کو به د اخلاص شو ګورئ او چې مونږ ته ووایه چې ایمان د فیسبوک په اوبو ختمېږي که ایمان د فیسبوک په اوبو غټېږي ختمېږي تباه کېږي دا به یو ورځ زمونږ ایمان په سله او شیرونو دا فلمونه دي دا ډرامې دي دا زړه ته ځي نه څه زړه ته دا لار ده نو په سترګو ورته دا جینکۍ بوتلې په غوږونو دې ګانې بوتلې په خولې دې دروغ غیبت چغلي دننه بوتله دې زړه کې رحمت راغی وروڼو سوچ پکار دی لږ ځان سره احساس ځان سره پکار دی 24 ګنټې په موږ باندې تېرې شي او موږ د الله او د الله د پیغمبر خبره وانه ورو موږ قرآن وانه ورو قرآن موږ وانه ورو دا به اخر کېږي څه وروڼو موږ خو مؤمنان یو موږ خو څه هندوان نه یو چې آخرت نه منو موږ مرګ منو قبر منو الله ته ودرېدل منو حشر منو دا چې موږ کوم غفلت کوو او دا د قرآن نه تښتېدل کو دا ګورونو ښه خبره نه ده په کوم ځای کې چې څوک وروڼه یو وروڼو قرآن درس ته کېناستل په ځان ضروري کول پکار دي یقیني خبره ده د قرآن مجید چې یو رکوع ترجمه موږ کوو په دې رکوع کې به د الله نوم راځي که به نه راځي په دې رکوع کې به د پیغمبر ذکر راځي که به نه راځي په دې رکوع کې به د آخرت ذکر راځي که به نه راځي په دې رکوع کې به د قرآن مجید خپل ذکر راځي که به نه راځي دا چې زمونږ د ورځې یو 20 منټه 15 منټه دا اورو نو زمونږ دې زړونه دا خو څه ګټې نه دي د خیره سره دا خو زړونه دي زمونږ چې وایي چې بره چت نه یو څاڅکی رابهېږي داسې کته که ماربل وي خو یو ورځ به پکې سورې وکړي
خو چې بره نه اوبه ساس کې نه کېږي نو اوبه کیسه ورونو چې دا زړه ته لږ لږ ځي لږ لږ ځي وایي چې لږه لږه جمع شي بسیار شي قطره قطره دریا بنتا ہے اندک اندک خیلے شود قطره قطره دریا چې لږ لږ جمع شي ډېر شي چې قطره قطره جمع شي سیلاب شي ورونو دا چې کمدنو ځان کې احساس پیدا کول غواړي ځان کې د دې فکر پیدا کول غواړي دا قرآن کریم سر ته ورسېد که دی حافظ محمد استادي ته هېڅوک نه کښېني دی خو د دیوالونو ته ولي ده باندې خو څه مسله نشته دی ستاسو نه ووټ غواړي چې تاسو ته ویلي دي چې زه ګورئ بیا وټونو ته ودرېږم نو زما درس ته چې کښېنئ نو ټول کسان به بیا ما له سره کوئ ووټ غواړي درس کې په ناسته پیسې غواړي چې یو کښېنئ 5 روپۍ به راکړئ تاسو د ناستې دلته هېڅ فایده نشته هېڅ فایده که تاسو کې یو تن هم کښېننئ یو تن او دی دا درس کوي دله خدای خپل ثواب ورکوي دی دا دیوالونو ته کوي که نه دله خدای خپل ثواب څه کوي الله رب العزت خپل ثواب ورکوي دله خو چې ما او تا څومره ډېر کښېنو نو دومره زمونږ څه ده دومره زمونږ فایده ده البته دومره ده چې دی به بیا ډېر په جذبه باندې کوي ډېر په مینه به کوي چې څومره ملګري ډېر کېږي شاپور شیخ صاحب د الله غریق رحمت کي یو طالب ما ته وی چې ما ته درس وکړه یوازې ما ته چې صحیح ده ما ته یو صورت داسې لنډ مطلب ویو یو 5-6 منټه کې ما ته لږ ځای ووي ما ته داسې کې د طالبان ګوره ډېر عجیبه خلک دی ښه ما ته داسې چې تا کې ګوره اخلاص نشته ښه ما ورته وی چې ولې ما ته وی چې هلته کې 200 طالبانو نو داسې ښکلی په جذبه کې ورته لګیا وي او چې اوس ما ته حقه سبق وي نو داسې ځان دې اخلاص کړه زر زر دې ووایي ما ورته وی چې د خره زوه چې د 200 کسانو د 200 والا اخلاص و ستا د یو تن یو والا اخلاص دی نو هغه ډېرو او د اخلاص هم ډېر شو جذبه هم ډېره شوه او چې یو وي نو هغه شانتې سړی لږ مړاوی مړاوی نو اوس تاسو د خدای پاک فضل دی داسې په مینه باندې ناستئ نو مال هم خبرې کول مزه راکړي خو چې فرض که هغه د یو تن سرکته کړي دې ځای کې بل سرکته کړي او خوب بله ورځي نو زه به ما چې بس دوا به وکړو الله به خیر کړي داسې ده که نه د مخاطب په سړي باندې څه وي اثر نو چې تاسو لږ په مینه باندې ټول الحمدلله تاسو کښېنئ داسې نه وم چې تاسو کښېنئ نه داسې نه وم خو اصل کې زمونږ د دې خلکو نن مزاج داسې غوندې جوړ دی چې د کښتو غوندې ډېر لګي بیا دپاره چې درس شروع کېږي خصوصا چې کوم ملګري د دې محلې دي جومات ته مونځ له راځي او مخکې نه کېناستل چې را روان وخت کې دا عزم وکړو او اراده وکړو چې بیا دپاره به مونږ خامخا درس ته کښېنو انشاءالله انشاءالله کښېنو به انشاءالله او که نه یاره ګوره چې داسې نه چې لږ غونده کې مونږ په ځان کې همت پیدا کړو د الله رحمت به ډېر راوړېږي ډېر به راوړېږي واسې مې هغه حدیث وي چې الله رب العزت د یو حدیث کې 3 اجرونه ذکر کړي دي خو خدای که دا 3 اجرونه نه دي د دې په مقابله کې ټوله دنیا نه څوک درکوي که نه خو چې د حقیقت نه خبر شي قسم په الله که د دې نه خوږ شی ولي یو الله وایي چې قرآن درس ته ناست دي لنډې وم چې د قرآن درس ته په جومات کې سي ناست دي په دایل اعمال کې دا حدیث شته نبی علیہ الصلوۃ والسلام وایي چې جومات کې درس د قرآن ته ناست دي نو یو اجر دا دی چې په دې باندې د الله خصوصي رحمت راوړېږي سکینه یو ځان له څیز دی خو بس یو خصوصي رحمت څه کېږي راوړېږي داسې باران دی او دویم سیکیورټي ګارډ د رحمت فرشتي 4 چاپېره ولاړې دي سبحان الله 4 چاپېره سنتریان ولاړ دي د رحمت فرشتي درېمې نه که خبر شي یا الله نو الله په عرش کې وایي په کس کورونو کې حافظ محمد دی په جومات کې پلانکې زما د کتاب درس ته ناست سبحان الله سبحان الله خدای د دې نه غټ اجر بل کېدی شي چې الله په عرش کې ستا نوم والي الله په عرش کې نوم والي د دې نه غټ اجر بل کېدی شي
نشي کېدی رونو الله رب دا بسري یتدارسونه چې د قرآن درس کوي نو په هغې دا اجر دی الله دې موږ ټولو ته نصیب کړي رونو د قرآن کریم دا ولې دومره لوی دی ځکه د هر کتاب نه دی د هغې یو خپله فایده وي لکه ریاضي سړی زده کوي د هغې اسان بس لنډه دا ده چې پټوارتوب کې به ماهر شي صحیح ده که نه کچ میچ او جومیټرای کې ادا د انجینیرتوب کې دې کې به څه شي ماهر شي دا یو کوټه ده او پاتیا ځای څنګه تقسیمای او په اته شلې ځای وي څنګه تقسیمای او په یو مرله کې به اته شلې کوټې څنګه راولې او ټولې شلې سوړي به پکې څنګه راولې خو دغه چل به څه کي ریاضي دقه تحفه ده صحیح ده که نه انګلیش زده کي نو دا یې خو څه تحفه ما ته معلومه نه ده خو زه دومره ده چې که سکول بورډ یې لګولی نو هغې باندې به څه شي پوه شي او په دوایې باندې ایکسپایر ډیټ لیکلی په هغې به څه شي پوه شي او چېرته بار ملک ته تللی هلته به چاته ووایي چې 1 2 3 لکه زه چلو لکه دنیوي څه ده صحیح ده که نه نحوه ووایي زموږ دې کتابونو کې ګرامر ووایي څه ووایي ګرامر ووایي نو سبق په ټیک ووایي ګرامر یې ووایي صحیح ده یاره چلو زمینداران به ووایو زمیندارۍ کې د هرې ونې خپله میوه ده صحیح ده که نه د هرې ونې خپله میوه ده دا که نه ده یاره که چا په جوارو کې غنم ریبلي دي چې جواري نو څه جواري چې فصل غنم یې نو څه ورکوي امرود څه ورکوي امرود مڼه څه ورکوي مڼه شمتالو د شمتالو میوه ورکوي د هر یو بوټي خپله څه ده میوه ده د هر کتاب خپله نتیجه ده مړی د قرآن نتیجه څه شی دی الله سبحان الله پوه نه شوئ که نه پوهېږي یو به وایي دا والا بل به وایي دا والا بل به وایي دا والا قرآن به وایي هر څه پرېږده الله والا سبحان الله قرآن کریم چې زده که څوک به درته میلاو شي الله به وپېژنې الله به درته څه شي میلاو شي مړی یو ورځ یې وایي داسې چلو که نه دا محمود غزنوي په ایاز باندې مینو ایاز غلامو ډېر نیک سړی و ادبناک و نو د دې ادب د وجې مینو پې ګینې شی تورو ایاز داسې تورکۍ غونته و په دې ربي په شان چې موږ په ده باندې مینې نو لکه څه چلو کوس هغه ایاز باندې چې کوم نه هغه مینو محمود غزنوي نو د وزیرانو داسې اعتراضونه کول که نه مړه باچا هم څه کوي نو محمود غزنوي دی اوس د ایاز طرف ته دومره توجه ورکوي لکه د ایاز څه شی دی دا تور مخي نیولی دی دی هغه سره زوړه مینه کوي دا چل دی هغه چل دی لکه ګرنډوري کېدی که نه کله خبرې اخبار کې کله اخبار کې کله چې کومدنو کائنات کې کله اوصاف کې دا خبرې مبرې کېدې ډان ټي وي جیو نیوز دا خبرې به کېدې لکه محمود غزنوي وی را شهر د خلکو لګ امتحان والا یا ورځ اعلان وکړو محمود غزنوي فکر کوي وی خزانه تعالی ده خزانه څه ده تعالی ده لکه موږ چې وایو باغ وجاړ دی ورځئ پې تاله دی خلکو منډې کړې څوک مرغلرې رالیو ته باچا خزانه ده یاره څه بلا څیزونه دي پکې د پاکستان خزانه خو نه وه چې څه شی پکې نه و چې لږ بچې هسې به ناستې بیا نه خو د باچا خزانه وه پکې بلا کې ما قسم څیزونه او تلي وزیران دي څوک یو شی رالي څوک بل شی رالي څوک بل شی رالي اخر وزیرانو چا څه ډک کړي دي چا تالونه ډک کړي دي چا څه ډک کړي دي هر څه ډک پراته دي صحیح ده که نه محمود غزنوي ایاز ته ګوري چې ایاز جی حاضر جی حاضر وی گفت ای دلبر پیچ پیچ از بیغما چی آوردی گفت هیچ وی محمود غزنوی و توی گفت ای دلبر پیچ پیچ از بیغما چی آوردی گفت هیچ ورتوی یکوگا وگا دلبرا دل لٹنا دے سراوڑل اغوتوی ایسونا وی اسمیم نمی راوڑی وی ولی وی من اندر قفائی تو میں تا ختم من اندر قفائی تو میں تا ختم از خدمت کی تو با بیغمان پردا ختم
ویسه چې کمدنو د باچا د سټ نه تاوېدل ما د باچا خدمت کو نو لوټ ته وزګار نو ما نو خلکو سیزونه یوړل او ما بادشاه راوړو سبحان الله ما سره وړو بادشاه راوړو بیچا یو ملغلره یوړو چا بله یوړو چا بله یوړم او ما په بادشاه باندې لاس کې خود چې زما بادشاه شو چې بادشاه د چا شو ورسره هغه شو نو قرآن کریم وایي څوک په یو پلځي څوک په بل پلځي راشه قرآن کریم لا د قرآن کریم تحفه سره د قرآن کریم ډالۍ سره قل هو الله احد سبحان الله قرآن کریم شروع د دینو الحمدلله قل هو الله احد وای ورته چې هغه الله دې یکیو هغه الله دې یکیو قرآن کومه تحفه ورکوي قرآن دا ډالۍ ورکوي چې زړه د غیر نه خالی کا خپل همه تن چې دی پوره مکمل د چا شه د الله شه باطنا زړه دې د الله کا او ظاهر د چا شه د الله رب العزت شه غم دې د الله کا خادي دې د الله کا هر یو څیز چې دی نو هغه د چا کا دا الله رب العزت کا قرآن کریم چې دی نو هغه د مخلوق د غلامین خلاصوي د مخلوق د غلامین د خلاصوي د چا غلام کوي دی دا الله رب العزت او دا الله غلام چې وي نو هغه ازادي چې د مخلوق کې د چا غلامي نو غلام دی صحیح ده که جی جی قرآن او پیغمبر چې دی راغی سره اللہ رب العزت تراولی محمد کی غلامی ہے سنس آزاد ہونے کی خدا کی دامن رحمت میں آباد ہونے کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام شنو د چاشوی دا اللہ شوی من یطیع الرسول فقط اطاع اللہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کتا سوی پا اللہ رب العزت مین یئی زه پښتو معنی کوم کتا سو پا اللہ مین یئی نبی علیہ السلام وی دې د مین لخرو وی اے مسلمانانو کتا سو پچا مین یئی پا اللہ مین یئی نید عاشقانو لخرا ید مین لخرا فتبعونی دا عاشقانو سردار خوزیما فتبعونی نو ما پسی پسی رازی ما پسی پسی رازی زما پا قدم قدم کیگ دی زما پا قدم بانی قدم کیگ دی ارسو چی کمدنو زما پا طریقہ باندی کئی فتبعونی لگ سوچ کوئی وی ما پسی پسی رازی دا ما پسی در اتلو اجر بداوی چی مخ کی خودتم اینوی اوس یحببکم اللہ اللہ و پتا مینشی سبحان الله مخ کی خودتم اینوی اوس چې ما پسې راځي نو اجر به دا شي چې څوک به در باندې مین شي الله مخکې طالب وي اوس مطلوب شوي مخکې چې کمدنو ستا په بدن د پیغمبر سنت نو د پیغمبر طریقه نه د الله حکم نو د پیغمبر طریقه نه چې کله ځان په دې کالي باندې ښایسته کړه نو د پیغمبر په سنتو څوک مین دی الله مین دی زکه دا ورته چا ویلو الله ویلو دا الله را لګلی دا د قرآن احکامات چا را لګلی الله نو چې کله دې په غم کې هم دا شو خاده کې هم دا شو عادات او اخلاقو کې هم دا شو نو دا قرآن دا الله خوښو نو چې په کوم اندام کې دا قرآن وي نو هغه اندام د چا خوښي الله رب العزت خوښي
اوه چې په کوم بدن باندې د الله احکامات دي نو الله خپل آیاتونه ورته غورځوي نه الله د خپل پیغمبر سنت ورته غورځوي نه هغه به الله رب العزت ورته ونه غورځوي انس رضی الله تعالی عنہ یو ځل خپل شاګرد ته وی دا درستخان دی ورته تاو کا درستخان چې تاو کا ورته اورې بند کړو دا درستخان دی ورته تاو درستخان تاو کو هغه صفا شو نه سوځیدو خیرې ته لږ شوې او ونه سوځیدو وی قوم گفتن ای صحابی عزیز چون منقع گستو و نسوزید خلقو توی وی داس ماجره دا چه اگه درستخان چرین و اگه و نسوزید و صفا شو از انس رضی اللہ تعالی عنہ توی وی چون مصطفی دستو دیهان بمالی دا اندرا درستخان وی پدی درستخان نبی علیہ السلام لاس صفا کری دی او چې نبی علیہ السلام لاس ور پوری لگی دلی دی نو اوس پا اور باندی اللہ دے حرام کردی دی سبحان اللہ اللہ پا اور سا کردی دی حرام کردی دی نورنو چې پا کم مخ مبارک بانی خیسته گیروی خیسته نبی علیہ السلام سنت وی او باندامونو باندې د نبی علیہ السلام سنت وی نو چې درستخان الله رب العزت په اور باندې کو حرام کو دا بدن به الله ورته بوزي نو قرآن کریم پسې راتلل غواړي نو قرآن کریم په احکاماتو باندې چلیدل غواړي دا الله رب العزت په احکاماتو باندې چلیدل غواړي زمونږ دا بدن چې دا با اللہ رب العزت تا محبوب شی چاہتا محبوب شی زمانگا غم چی دے نو دا با اللہ تا محبوب شی زمان خادی چی دا نو دا با اللہ تا محبوب شی زمان کور چی دے نو دا با اللہ تا محبوب شی زمانگا دیره چی دا نو دا با دا اللہ خوخ شی بیام ذکر اخپل کتاب دا اللہ دیر خوختے اخپل پیغمبر دا اللہ دیر خوختے نبی علیہ السلام توئی دیتا ہوا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کتاسو پا اللہ مین یئی نو ید مینو لخکر پا ما پس رازئی زد مینو سردار یمام رازئی چیزون دو محبت پا باغبانی ورگت کما فاتبعونی ما پسی راشئی یحببکم اللہ اس پر ارسل اللہ منو کی دا قرآن کریم ڈالائی دا قرآن کریم تحفہ دا قرآن کریم وی بس دا اللہ شا قل هو اللہ احد ہوا اے پیغمبرہ چاہا دے چلے اللہ احد اللہ تعالیٰ دے یکیو اللہ رب العزت یکیو دے یعنی چې کم ذات عبادت کیږي د کم ذات غلامی کیږي او کم ذات تا جڑا او فریاد کیږي هغه یو دی نو خبره کوي الله کم ذات چې د بنده زړه پاغه پسې تړکیږي کم ذات چې پاغه پسې بنده مړیږي سم لیونه کیږي ورپسې آغا ذات چه آغا تا بنده دیر پمینه بانی دا خپل سرک دی آغا ذات چه آغا دا آڈر منلو قابل لے چه دا آغا چه کم دنو حکومت کو چلیگی او دا آغا چه کم دنو حکم پا دی دنیا نافذ شی اللہ آغا اللہ چه دینو آغا گوره یکی او دے خدایان شلنی او خدایان پا زرگونو پا لکونو ندی یو دلیل داده چه طول آجتون آغا پورا کئی دویم دلیل داده چه خدایان دیریگی
نو پس وجه به ډېرېږي د الله به بچي کېږي نعوذ بالله نو د الله بچي نه کېږي چې خدایان ډېرېږي نو ولې الله به د چا بچی وي نو نه هغه هم د چا بچی نه دی چې خدایان ډېرېږي نو د هغه په شانتې به بلي نو ان لم یکن له کفوا احد حاجتونه هم صرف څوک پوره کوي الله الله الصمد سای مې ته یې د ژړا او د فریاد نو ستا په سر فریادي لاړ شمه چاله عبدالرحمن بابا وایي څوک چې بې د خدای نه د بل چا نه مدد غواړي توبه ډېره سخته خبره یې کړې ده خو هغه کولی شوه څوک چې بې د خدای نه د بل چا نه مدد غواړي نو نارینه یې واړه خره او ښځې خرې د ګوارې دي دا ګورې هغه ویلي دي ښه او داسې وایي څه حاجت دی چې د بل د دره یې غواړم په خپل کور کې هم کنار دی رب زما الله الصمد الله تعالی دې بې حاجتم الله الصمد الله دې د ټول حاجتونه پوره کوونکی ځنې حاجتي بچی موت هم نشي ویلی پلار ته هم نشي ویلی دا ټول حاجتونه پوره کوونکی څوک دی الله الله الصمد په دنیا کې به در باندې داسې حالات راشي چې پلار به د لملته درکړي رور به دې م پرېږدي مور به دې م پرېږدي خو یو ذات چې دی الله هغه به دې پرېنږدي هغه وایي بنده ماله راشه ماله راشه الله الصمد لم یلد نه څوک زویولی وي یعنې د الله نایبان نشته لکه بچي ته خلک کارواله کي وي د پلانکۍ پټي ذمه داري ستا شوه د غم خادي ذمه داري څه شوه ستا شوه او د دکاندارانو د مارکیټونو ذمه داري ستا شوه لم یلد الله کارونه چاته حواله کړي لم یولد الله رب العزت ته الله نه دی ځایولی شوی یعنې الله رب العزت نه پلار دی او نه زوی دی ځکه کله کله سړی د پلار نه مجبوره کېږي زوی ته کارونه حواله کړي او د پلار نه څه شي مجبوره شي وی لم یولد الله رب العزت د چا نه مجبوره ولم یکن له کفوا احد او نه نشته د الله برابر د الله مقابل هېڅوک دا ګوره موږ په کوم صورت کې وایو فقلهو کې هغه صورت چې تقریبا هر څوک یې په مونځ کې وایي خو خدای که په دې صورت موږ پوه شو که نه نو موږ به د ډېرو څیزونو نه په خپله توبه وباسو ولم یکن له کفوا احد د الله رب العزت برابر هېڅوک نو د الله په شانتې مینه به هم چا سره نه کوي نه د پایمخې هلک سره نه د پایمخې جینۍ سره نه د روپۍ سره نه د ډالر سره نه د پټي سره نه د لیډر سره او نه چې کمدنو د وزیر او د افسر سره د الله په شانتې مینه به هېڅ چا سره لم یکن له کفوا د الله برابر هېڅوک نشته نو د الله رب العزت په شانتې یره به د هېچ چا نه کوي نه د خزې نه نه د جنډې نه صحیح ده که نه نه د خزې نه نه د جنډې نه او نه چې کمدنو د بادشاه نه نه د وزیر نه صرف او صرف به یېرېږي د چا نه الله ولم یکن له کفوا احد امید و حراس نباشد کسے امید و حراس نباشد کسے بڑی بنیاد توحید است و بس وی نه د چا نه تمشته او نه د چا نه یرشته د توحید بنیادم دکه دی ولم یکن له کفوا احد دا لویه خزانه ده که نه چې قرآن مجید ماوی څه تحفه ورکوي چې الله درته میلاو شو نو د دې خو ډېر دشمنان دي د ایمان ډېر څه دي نو دا د ایمان دشمنان به ایمان خرابوي نو دا ایمان حفاظت هم بچاو کا الله رب العزت باندې د ایمان حفاظت وکړه دا دو صورتونه چې دي دا تعویض صورتونه دي دا د حفاظت صورتونه دي
دا په ځان باندې وای په ځان باندې به وای سهار 3 ځلې ماښام 3 ځلې او ماسوتن چې د کېږي نو 3 ځلې دا ویل سنت دي په ځان باندې لاس راکاږه دا ویل سنت دي زمونږ مفتی صاحب وایي د پټپیر مفتی صاحب مدد ذله العالی وی هر مسلمان له پکار دي چې سحر دا 11 ځلې وي د حفاظت لپاره دا 3 ځلې خو سنت دي خو د حفاظت لپاره دي په ځان باندې 11 ځلې وي ځکه زموږ د ایمان او زموږ د بدن ډېر دشمنان دي نو چې کله دا صورتونه وایي الله رب العزت پستا حفاظت کوي الله وستا حفاظت کوي دا ډېر لوی صورتونه دي په ټکو باندې ډېر مختصر دي خو په معنی کې ډېر لوی زور دی پکې ډېر زور دی پکې یو سفر کې نبی علیہ السلام یو صحابي ته د دې صورتونو باره کې خبرې وکړې د نبی علیہ السلام وی لکه چې دته سداسې ډېره خوشحالي محسوس نه شوه چې ما دومره غټه خبره وکړه د دې صورتونو فضیلت مې وي او ته پرې داسې ډېر صورت خراب نه که لکه نو نبی علیہ السلام د سهار مونځ ته مخکې شو نو سفر کې په دې باندې مونځ وکړو په یو رکعت کې قل اعوذ برب الفلق وي په بل رکعت کې قل اعوذ برب الناس وي سفر کې لنډ مونځ خري چې د مونځ نه سلام جار واسو یو خو شو یو دې لیدل ملګری وګړه یو خو دې لیدل مطلب یې سو تا په اړه دغه نو خراب کړي ما په ټول د سهار مونځ وکړو سبحان الله مطلب په دې نقطه خوشاله دل وکړ دي دا ډېر لوی سيزونه دي دا د الله رب العزت قیلی دي دا د بندنه تاویږي دا 11 آیاتونه دي او دا 11 قیلی د ځان نه تاو کړي 11 قیلو باندې څوک راختلی شي نه الله رب العزت پر حفاظت کوي ځان باندې مویل پکار دي بچی پم دمول پکار دي قل اعوذ برب الفلق وایا د پناه غواړم پر رب د سبا باندې من شر ما خلق د شر د هغه نه چې الله دې پیدا کړي ومن شر غاسق اذا وقب او د شر د تیارې نه چې کله راخوره شي دا یو قسم تیاره ده چې بنده کې ایمان راوړوي او بیا یې بوټي توبه نه ملاویږي پوره شوي که نه دا هم تیاره ده چې بنده چې کومونه ونه کرلې ده او بیا اوبه نه ملاویږي چې د ایمان دپاره د قرآن درس نه وي نو دا تیاره ده ومن شر غاسق اذا وقب د شر د تیارې نه چې کله راخوره شي ومن شر النفاثات فی العقد او د شر د پکو وهونکو نه په غوټو کې یعنی چې کوډ یو منترې کې نو د هغې ملانو د ښځو نه مې الله ساته او من شر النفاثات فی العقد د شر د پروپیګنډو کوونکو نه چې د دین خلاف د قرآن خلاف مجالسو کې چې کوم دی نو هغې ناستي او پروپیګنډې کوي ومن شر حاسد اذا حسد او د شر د کینهګر نه چې کله کینه شروع کړي بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ووایا زه پناه غواړم په رب د خلکو باندې ملک الناس په بادشاه د خلکو الله زمونږه تربیت کوونکی دی الله رب العزت چې دی نو هغه زمونږه بادشاه دی تربیت کوونکی زمونږ څوک دی الله بادشاه زمونږه څوک دی الله حاجت سر کوونکی زمونږ څوک دی الله الہ الناس حاجت سر کوونکی د خلکو من شر الوسواس د شر د وسوسې اچوونکي نه الخناس پټېدونکي را پټېدونکي نه چې شیطان چې کومدنو پټېږي او را پټېږي الذي هغه یوسوس فی صدور الناس چې وسوسې اچوي په سینو د خلکو کې من الجنة والناس د پیریانو نوم دی او د انسانانو نوم دی یعنی دا شیطان په پیریانو کې هم ملاویږي او په انسانانو کې هم څه کېږي ملاویږي چې هغه شیطان لښکر شوی د شیطان کار کوي چې سړی د دین نه او د قرآن نه بندوي بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طول مبارك شي الله خوشحاله دعا کی. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. الله رب العزت دې چې دا کوم درس په دې جومات کې شوی دی، الله دې دا په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. آمین. الله رب العزت دې چې څه وویلی شو او څه واورېدلی شو، الله دې موږ له عمل کولو توفیق راکړي. آمین. چې کوم ملګري مېلمانه د نږدې او د لرې نه نن د قرآن مجید په محبت باندې د قرآن په مینه هغوی راغلي دي، الله دې د ټولو سینې قرآن مجید ته کولاو کړي. آمین. الله رب العزت دې ټول د خپل دین لپاره د قرآن لپاره قبول کړي. آمین. الله رب العزت دې د ټولو نه د دین خدمت نصیب کړي. آمین. الله رب العزت دې ټول اولادونو کې نیکان عالمان پیدا کړي. آمین. الله رب العزت دې موږ ټول په قرآن پوه کړي او الله دې موږ له د قرآن مجید باندې د چلېدو توفیق راکړي. آمین. الله رب العزت دې زموږ په کورونو کې د قرآن مجید راولي. آمین. الله رب العزت دې زموږ په ملک او په وطن کې د قرآن حکومت راولي. آمین. الله رب العزت دې د ظلمونو نه د ستمونو نه موږ بچ کړي. آمین. الله رب العزت دې چې زموږ کوم د اعمالو نتیجې دي هغه چې کردنو د سیلابونو په شکل کې دي، هغه د بیمارو په شکل کې دي، د څاروو د بیمارانو په شکل کې دي، الله دې موږ دې ټولو نه بچ کړي. الله رب العزت دې چې څوک په کوم قسم مصیبت کې گرفتار دی، الله دې هغه د هغې نه خلاص کړي. الله رب العزت دې په سیلابونو کې نور څه کې چې د چا څه تاوانونه شوي دي، الله دې ورته د غیبي خزانو پوره کړي. الله دې د مخلوق د محتاجانو ټول وساتي. الله رب العزت دې موږ ټول د مخلوق د محتاجانو وساتي. الله رب العزت دې موږ ټول خپل در کې محتاج کړي. الله رب العزت دې زموږ نه رضا شي. بیمارانو ته دې الله روغصیت نصیب کړي. څوک ناجوړی حاضرینو کې غایبینو کې موږ پېژنو که موږ نه پېژنو، الله رب العزت دې ټولو ته چې کړنو صحت کامله نصیب کړي. ټول دې الله د خپل عبادت لپاره روغ کړي. زنانه دي درسونو ته بیانونو ته غوږ دي، الله رب العزت دې ټول چې کړنو په خپل کتاب باندې پوهه کړي او الله رب العزت دې د هر شر او فتنه په امان کړي. الله دې زموږ په کورونو د حیا او د عزت پردې راپورې کړي. الله رب العزت دې بې اولاده ته نیک اولاد نصیب کړي. الله رب العزت دې خیریان په خوشحاله خپلو کورونو ته راولي. الله دې د مسلمانانو اتفاق او اتحاد نصیب کړي. الله دې ټولو مسلمانانو اتفاق او اتحاد نصیب کړي. الله دې د مدرسو د جوماتونو، الله دې زموږ د کورونو د دین د ځایونو د دین د عملونو د دین د کارونو د ټولو حفاظت وکړي. الله دې زموږ حافظ او ناصر شي. الله دې زموږ خاتمه په ایمان کړي. الله رب العزت دې موږ د ګناه نه محفوظ کړي او ټولې ګناهونه دې راته الله معاف کړي. الله دې زموږ د مور او د پلار د وروڼو د خویندو د استادانو د رشتهدارانو د ټولو دې الله ټول ګناهونه معاف کړي. الله دې زموږ رضا شي. الله رب العزت دې قیامت کې موږ د نبي علیه السلام سفارش نصیب کړي. صلی الله تعالی